نیکی هیلې احترامات می قبول کړي. دوستانو تاسو ته به پته هم وي چې د حریم شاه ویډیو مخکې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې وه چې د حریم شاه لیک ویډیو راغلی ده. فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر ټولو باندې ډیره زیاته وایرل شوې وه. دې نه بعد حریم شاه په سندل خټک باندې الزام ولګولو چې سندل خټک زما ویډیو وایرل کړې ده او خلکو ته لیږلې ده. دې الزام نه پس سندل خټک راپاڅېده او فوراً یې بیان ورکړلو. حریم شاه ته یې وویل چې هرګز هیڅکله هم ستا ویډیو ما نه ده لیک کړې، نه مې چاته لیږلې ده او ستا موبایل سره زما څه کار دی چې زه دا موبایل رالم او استعمالوم یې. په دې موبایل باندې تا خپل فنګر او کوډ لګولی دی، دا زه څنګه کولاو کړم؟ دا ویډیو ما نه ده لیک کړې. خپله یې انویسټیګیشن وکړه چې هر چا دا ویډیو لیک کړې ده روینیسه او حکومت ته یې حواله کړه. د دروغو بلیم په ما مه لګوه. ته زما دا بچپن نه ملګری پاتې شوي او داسې زندګي م تیر کړې ده لکه چې د دوو خویندو. حریم شاه اوس انویسټیګیشن شروع کړی دی چې هر چا دا ویډیو لیک کړی وي او سوشل میډیا ته ښکاره کړی وي هغه به زما غټ مجرم وي، هغه به زه حکومت ته حواله کومه او ښه سنګینه او عبرتناکه سزا به ورکومه. دوستانو دې حریم شاه وي مه کوه په چا ګینې اوبه شي په تا. دې مخکې د بل چا ویډیو لیک کړی وي چې د پردو تورسرو عزت ته یې تار تار کړی و. اوس د دې ویډیو لیک شوې ده چې هر چا ته رسېدلې ده. کله په یو الزام لګوي او کله په بل الزام لګوي. اوس دوستانو تاسو خپله فیصله وکړئ چې د موبایل او د غلط ګرځېدو څومره غلط اثرات وي. تاسو به د سندل خټک او حریم شاه خپله پخاش ویډیو سی کړي وي چې دوی څومره پخاشي او بېعزته زندګي تیروي. د پښتنو نوم یې خاورې سره خاورې کړلو، د پښتنو نوم یې وشرمولو. دوی خپله هم ځان بدنام کړو او خپل خاندان له په معاشره کې سترګې ښکته کړلې. او د بعضې نیوز نه مونږ واورېدل چې حریم شاه د خپله ویډیو خپله لیک کړې ده. دا د سوشل میډیا د لارې نه لږه اخوا شوې وه، ویډیوګانې به چا نه کتلې. دې خپله دا لوبه جوړه کړې ده چې زه به یو ویډیو لیک کړم، هغې څخه به ډېره زیاته زه مشهوره شم او پین فالور به مې زیات شي. عزتمندو مونږ ته پکار دی چې داسې پخاشو خلکو ویډیوګانې مونږ نه ګورو او نه ولا فالوینګ ورکوو. د دوی چې کومې آیډیانې دي په دې ورله مونږ رپورټونه ووخو او ډسلایک یې ورکړو. دوستانو دا وه زمونږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زمونږ د چینل مخ راسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.